बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम د خپلو ملګرو صحابه کرامو تربیت داسې کړی و چې کله به داسې مقراله د لوږې د تندې د سختۍ د مصیبت نو په خپله باندې به یې لوږه تنده مصیبت سخته برداشت کوله او د خپل ځان په ځای به بل له ترجیح ورکوله د خپل خولې نوڼی به د بل سره نیموله او په خپله به یې سخته تېروله. د ایثار او د قربانۍ اعلی ترین مثال صحابه کرامو په ډېرو موقعو باندې قایم کړی و او د هغې ټول ژوند د ایثار او د قربانۍ نه عبارت و. لکه د مدینې منورې ته د هجرت په وخت کې هر یو صحابي د بل صحابي مهاجر سره خپل کور، خپل باغ، خپل تجارت برابر شریک کړی و. د هغې سره یې په هغې کې حصه ورته ورکړې وه. د دې نه علاوه په نورو ډېرو موقعو باندې هم صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې تربیت په نتیجه کې چې کوم تربیت ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی و د خپل ځان په ځای به بل له ترجیح ورکوله، خپل ځان به لوږې پرېښودو، وږې به پرېښودو او بل ته به ترجیح ورکوله. صحیح بخاری او صحیح مسلم کې دا واقعه د حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنہ پر روایت مونی موجود ده. ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله رالی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل د الله رسوله زه ډېر زیات غریب یمه، فقیر یمه، محتاج یمه او ما ته لوږه لګېدلې ده، زه وږی شوی یمه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو ازواج مطهراتو خواته سوال جواب ولیږو که فرض که هلته د روټۍ او د خوراک صحیح چې د هغه ځای نه راوړلی شي او دې فقیر او مسکین ته ورکړلی شي. جواب د هغه ځای نه دا رالی چې د خوراک دپاره هېڅ هم موجود نه دي. د دې سره سره په نورو موقعو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم بل ځای ته یو بل کور ته سوال جواب ولیږو، د هغه کور نه هم دغه جواب رالی چې د خوراک او د څښاک دپاره هېڅ نشته دی. بلاخر د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ملګرو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل که څوک زما په دې ملګرو کې داسې شته دی چې دې فقیر او دې مسکین ته څه خوراک او روټۍ ورته ورکړي. په دغې مجلس کې ناست ابو طلحه رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی او هغه وی د الله رسوله زه به د دې میلمه څه وکړمه، میلمستیا وکړمه، زه به د دې میلمه میلمستیا وکړمه. دا خپل کور ته سوال جواب ولیږو، دی د خپل کور ته لاړی او د خپلې بیبي ته وایي چې د خوراک څښاک دپاره څه هم موجود دي هغه حاضر که، د پیغمبر میلمه راغلی دی. نو بیبي ورته وایي چې په کور کې خو دومره خوراک موجود دی چې صرف د ماشومانو بوشي، زما او ستا هم نه کېږي. لہذا دې ښځه او خاوند په خپل منځ کې صلاح ده وکړله چې مونږ به په خپله باندې لوږه برداشت کړو، په خپله باندې به لوږه برداشت کړو. او دې خاوند ابو طلحه ورته ووی رضی الله تعالی عنه ورته ووی چې دا ماشومان په څه طریقې باندې اوده که او دا خوراک مخې ته کېده، ډیوه لرې ولګوه او لږ پس دغه ډیوه په څه طریقې باندې مړه که. په دغې تیاره کې چې دغه مسافر خوراک کوي هسې به ورسره مونږ دا خوله دا به ورسره چپو چې دته د دې خبرې اظهار ونشي، دته دا خبره ښکاره نه شي چې دې زما سره خوراک نه کوي، بلکې په دې تیاره کې به مونږ هم هسې د خولې د چپاري د اواز د دې نه به دا محسوسېږي چې مونږ هم د ده سره لګیا و خوراک ورسره کوو. هم دقه شانتې چې کله دا فقیر کور ته رالی، حاضر شو، خوراک کېښودلی شو، ماشومان په دغه طریقه باندې اوده کړلی شوله. نو یوه ډیوه چې کومه بله شوي وه په یو سایډ کې نو هغه په طریقه باندې مړه شوله او دې صحابي روټۍ وخوړله. چې کله سبا شو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دواړو د دې ښځو د خاوند ډېر زیات صفت وکړو چې د الله تعالی ستاسو د میلمستیا د الله تعالی ډېره زیاته خوښه شوله، ستاسو د میلمستیا د الله تعالی ډېره زیاته څه شوله، ډېره زیاته خوښه شوله. نو دا د دې په باره کې قرآن عظیم شان کې الله تعالی آیتونه راولېږله ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. دا کم خلک دي؟ د صحابه کرام
هغه خلک دي چې دی په خپل ځان باندې بل له ترجیح ورکوي، خپل ځان وږی پرېږدي او بل له خوراک ورکوي. اگر که بدی باندې په خپله لوږه ده، په خپله بدی باندې سخته ده، په خپله د لوږې تندې سره مخامخ دي، خو خپل ځان پرېږدي او نورو ته څه ورکوي؟ ترجیح ورکوي. نو زمونږ دپاره هم په دې کې مثال پروت دی چې زمونږ هم په معاشره کې چې کم غریبانان، کم یتیمانان، کم کونډې، کم مسکینان، کم هغه خلک موجود دي چې هغه ډېر زیات کمزوري دي، هغه د خپل خوراک او د څښاک او دغه رنګې د نورو ډېرو څیزونو د هغې خیال نشي ساتلی. نو که فرض که داسې مقرره شي نو دا ایثار او د قربانۍ په جذبه باندې د خپل خولې نوڼی د بل سره څه دي نیمول پکار دي او هغې ته هم په دې کې څه دي حصه ورکول پکار دي. دا د کامل مؤمن او د کامل ایماندار دا نښه ده چې د باندې کله سخته راشي، په بل مسلمان کله لوږه راشي، تنده راشي، سخته راشي، د خپل ځان په هره موقع باندې حاضروي. زمونږ دپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې صحابي په دې واقعه کې زمونږ دپاره پوره نمونه پرته ده. الله تعالی دې مونږ ته هم د خپل مسلمان او د دین اسلام دپاره د ایثار او د قربانۍ د هغې د کولو الله تعالی دې مونږ ته توفیق را نصیب کړي.